او په دې علاقه کې او که زه د پنجاب پورې خبره وکم نو د غټو کمپنیو سره ډېر ښه تعلق دی او ریپوټیشن یې ښه دی لکه هغې ته په ټیم باندې خپل پیمنټ کوي نو په دغه وجه باندې الحمدلله زما کارم په وخت باندې سرته ورسېد د سره چې کوم اګریمنټ موږ شو د هغې نه مخکې د ماته ډیلیوري راکړله خپل ایلیویشن تاسو وګورئ انشاءالله د اسلام آباد ایلیویشن د چې ما جوړ کو او دوی ته مې ورکړو دا به داسې وي تاسو به لیدلی مي انشاءالله داسې به نه دا یو ماډرن دی او دا به تاسو د دې کیمرې پرانه چې دا زه تیار کم د خیره نو دا به تاسو وینئ. السلام علیکم ګرانو کتونکو ډیلی خبر نه تاسو قربه جلال صاحب تاسو خدمت کې حاضر دی کتونکو موجود ما تخبیل ام سی رفیق میډیکل کمپلیکس کې دا یو پروجیکټ اے اس کنسټرکشن کمپنی ته حواله شوی وړاندې هم تاسو یو ویډیو نیمه کتلې په دې باندې مونږ کړې وه د چا چې دا سنټر دی د دې چې کوم اونر دی رفیق حسن بھائی دا وخت موږ سره موجود دی دوی په دوبۍ کې یو پراپرټي ډیلر هم دی یو کمپنی چې سید بھائی ته حواله کو نو دوی سره خبرې اترې کوو دغه پروجیکټ حوالې سره نن پکې دویم اګریمنټ هم وشو نو تفصیلي خبرې به رفیق بھائی کوي نو موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جلال بھائی انشاءالله شي رفیق بھائی ښه ټیک الحمدلله شکر الحمدلله. رفیق بھائی رابو شو ار ام سی لا د ټول ناول دغه سوچ ته تخبیه لپاره مختصر راته دا وې د دې ار ام سی دا سوچ هم څنګه راځي په تخبیه کې داسې یو میډیکل کمپلیکس تاسو افتتاح وکړو بیا اے اس کنسټرکشن کمپنی ته حواله کو دغه راته وې. جلال بھائی د ار ام سی کو زه خبره وکم نو دا د پوره علاقې لپاره تر د ملکند او داسې د مردانه پورې چې دا څومره علاقې دي نږدې په تخبیه ته چې راځي دا د دې خلکو لپاره د یو نعمت نه کم نه دی ځکه چې د دې څنګه انور سید بھائی د ماډرن کنسټرکشن وکړو هم په دغه طریقه باندې به د ماډرن ماشینری راځي نو د دې علاقې د خلکو ته به د دې نه ډېره فایده راسي نو په دې سوچ باندې دا هسپتال ما په دې پسمانده علاقه کې جوړ کو چې د حکومت په سطح باندې خودونه خاص هسپتالونه شته نه خیر دا به پرایویټي خو دا به یو مناسب غونته کې ریټي ده چې د علاقې خلکو ته خیر ورسي په دغه سوچ باندې موږ دا خپل پروجیکټ دلته تخ کړو. مننه خوشاله شي دغه تعارف مو کو د ار ام سی را څخه به براو شو اے اس کنسټرکشن کمپنی ته دا پروجیکټ تاسو په څه بنیاد دوی ته حواله کو مطلب څه وخت مخکې به تاسو دوی سره اګریمنټ لیکلو د دوی پروجیکټ هم کتلې وي چا د دوی صفت کړو دغه راته وای چې دوی ته مولې حواله کو اګریمنټ مو سشي تر ډانچې پورې نن پکې تاسو باقاعده دویم اګریمنټ مو کو نو دغه راته وای. اصل کې زه په بار ملک کې وخت روم په بار ملک کې چې څومره کنسټرکشن کیږي کنه هغه د یو اګریمنټ په تحت باندې کیږي او د یو رجسټرډ کمپنی سره کیږي نو د هغه رجسټرډ کمپنی یو خپل بیسي د هغه سره یو خپل کیپټلی نو کو ته هغه لا کار ورکی کسباله هغه ستا په هغه کار کې داسې خامي راولي نو داس یو کس چې د هغه سره به خپل کیپټل ورسي لشل لک روپے ورسي کنه کو ستا په هغه کور کې سکمه به شي ستا په کار کې راوستي نو انور سید به په دې بیس معنی یو خدا سټیبل کمپنی ده د حکومت پاکستان سره رجسټرډ ده نو یو قانوني کار کوي. دویمو انور سید زلاول په خپل ټولو پروجیکټو باندې وګرځولم دا غینه بعد مال درې سلور میاشتې ټیم راکو چې دا زما پروجیکټ دی او دا د نورو کنسټرکشن کمپنیو والا پروجیکټ دی او د دې علاوه فریلانسر هم دلته خلک کار کوي په مای سپریشر را نه وستو نو دا غینه بعد درې سلور میاشتې پس ما خو فیصله زکه غستله زکه چې زما په خپل ټیم نشته زه په دوبۍ کې په خپل بزنس کوم نو دا غي د لپاره ماته داسې یو سټیبل کمپنی په کار وا چې دا غي سره خپل کیپټل اپریسیشن ځکه کله نه کله په دغه کې دیو ته کیمرا شي موږ چې د دې سره کوم اګریمنټ شوی یا پیسې وتره لګو لس ورځې شل ورځې نو دیو په غټه سطح کار کوي نو هغه کار رکاویږي نو په دغه وجه باندې ما د انتخاب وکړو چې د الریډي معیار او په دې علاقه کې او که زه د پنجاب پورې خبره وکم نو د غټو کمپنیو سره ډېر ښه تعلق دی او ریپوټیشن یې ښه دی لکه هغې ته په ټیم باندې خپل پیمنټ کوي نو په دغه وجه باندې الحمدلله زما کارم په وخت باندې سرته ورسېد د سره چې کوم اګریمنټ موږ شو د هغې نه مخکې د ماته ډیلیوري راکړله کومه چې ډانچه جوړېدله ډانچه تیاره شو تاسو وکړه باقاعده چې که په موږ دې دوران کې تاسو دوه ویزټ هم کړو اوس راغلي دي نو وړاندې هم راغلي وي نو تاسو چې کوم بلډینګ ویزټ کو وم کتل دې کې داسې څه خاص خوبي ده چې تاسو دوباره مجبوره شوئ انور سید بھائی تم اے اس کنسټرکشن کمپنی تم دوباره اګریمنټ ته فینیشنګ پورې حواله کو دغه راته وي. اصل کې دا د پښتنو علاقه را ته پته را پښتانه په هر څه کې کار لري کنه نو د دې علاقې د خلک چې کم دی کنه ما خو پرې دا اغي به ماته چې به تعالی کوم خخته استعمال کړي ستا په غیر موجودګۍ کې تعالی د سیمټو د سیخ کم استعمال شوی دی نو د باري خلکو نه ما خپل دغه بل ز په خپل پراپرټي کار کوم دا زما کار دی زه پوهیږم په دې معنی نو جزراله ما سټرکچر ولیدو په هغه کې ماته داسې دغه نخکارې ده الحمدلله زه 100% مطمئن وم سایز هغه راغله کوم چې د ماته په 3D
ډي کې خودلې د کنستراکشن هغه کوالټي کوانټیټي د استعمال کړي و کوم چې د زما سره په اګریمنت کې خبره کړي و نو ما ته خو فینیشینګ پکارو د ما سره ټیم شته نه په دې ټیم کې به جلال به استاشي څومره کتون کړي کنه زه باغې ته د یو خبره وکم سپیشلی بزنس کمیونټي او کوم چې په بهر ملک کې وخت لري زه په خپل باندې د 21 کالو نه په دوبۍ کې مسافر یم ال خپل جون کوم خپل بزنس کوم نو دا اس کنستراکشن نه دا زموږ د پاره د یو نعمت نه کم نه دی زه نه د چینه خبرم نه روټۍ نه خبرم نه د مزدور نه خبرم لکه په پاکستان کې به داسې په پسمانده علاقو کې تاسو لکه داسې پروفیشنل خلک میلاو شي نو دا د یو نعمت نه کم نه دی نو الحمدلله په دغه بیس باندې دیولما د فینیشینګ پورې اوس د ما سره دا وعده کړی چې ته به صرف د خپل سامان راوړې نو دا اوس چې کوم کنستراکشن شوی دی نو ان شاء الله تعالی ما ته د 3 میاشتې یادې کړې دي ما خو ته چې 15 میاشتې والا خو دا ما ته چې نه زه په 3 میاشتې کې تعالی د ډیلیوري در کوم بیا به ان شاء الله تاسو له الله ژوند درکې منګ له الله ژوند راکې تاسو به راشي بیا بر دغه فینیشینګ هم د کتونکو ته وخایي کنه ځکه چې دا یو کمرشل پراپرټي ده د علاقې د خلکو لپاره جوړه شوله نو زه غواړم چې بار د تاسو خلکو ته وخایي چې د دې لپاره موږ څه جوړ کړو اے اس کنستراکشن ولا څه جوړ کړو د اے اس کنستراکشن په دې کې څه کردار دی نو ان شاء الله تعالی دا به 3 میاشتې بعد تاسو چې کوم د دې سره زموږ د دویم اګریمنت جوړ شو د فینیشینګ خو زه الحمدلله ډیر زیات مطمئن یم بل دې سره زما بل پروجیکټ هم د روان ان شاء الله چې زما څومره پروجیکټ په پاکستان کې کیږي دا به اے اس کنستراکشن او زه په خپل باندې د 15 کالو نه د پراپرټي کار کوم زما چې څومره کسان د اواز اوري زه په غږ کوم که تاسو غواړئ چې لکه موږ ریلیکس کنستراکشن وکړو چې لکه موږ خپل کاروبار هم کوو او زموږ څه سټرس نه بس موږ ته صرف تصویر راځي او چې بیا راشي او تاسو خپل کوم ایکسپیکټیشن او تاسو سره کوم خبرې شي او دا غي نه یو خصي تاسو ته میلاو شي نو دا به تاسو ته د یو چت نه لاندې میلاویږي هغه ته وي اے اس کنستراکشن ځکه چې د سټاپ او سپیشلی د دې اونر انور سید بای دا ډیر یو ایماندار دی بل د جذبه ده او دا جذبې په دا باندې خبره کوم پیسې خو موږ لازم ورکو زه کنستراکشن کوم لکه په دې باندې په کروڑونو روپۍ لګي دا به زمانه نورو خلکو مغسته خو د چې کوم کوالټي را وستله او د کوالټي نه علاوه د چې کوم جنون دی د کنستراکشن سره یو پیشن دی نو دا ډېر په کم خلکو کې او زه په بار ملک ټیم تیروم د پاغه انټرنیشنل لیول باندې چې کوم د هغه پروفیشنل انجینیرانی هغه سیستم په دې پسمانده علاقه کې راوړی دی کو د دفتر خبره وکړو نو یو پروسس باندې ستاغه کار کوي او زه ته ډیر زیات مطمئن یم لکه زه خو یو کسٹمر یم د لپاره او دا د لپاره یو نعمت ته چې د کسٹمرو د لپاره ایڈورټایزمنت کوي لکه دا زه د لپاره ایڈورټایزمنت په دې وجه کوم مجبور شو خپل کار د مطمئن ځکه بالکل تی مطمئن شوم او دا د مسلمان په بل مسلمان حق ته چې د هغه بیان کی چې لکه په دغه څه کوالټي په دغه څه پیشنی هغه نور خلکو ته دا کی او فائدہ ورسیده علاقې ته بل دا زمونږ وطن دی دا وطن به منګه خسته کو په دې وطن کې به منګه انویسټمنٹ راوړو د وطن ته به منګه داسې خلکو به قدر کو چې د وطن د خلکو خدمت کوي ما تاسو څنګه ویل کنه دا د نعمت کم نه دی د خلکو لپاره ځکه چې نن سبا د چا سره ټیم نشته دی او بیا تاسو داسې ایماندار کس چې ستاغه د پیسو حفاظت هم کوي تعالی کار په ټیم باندې کوي دا سره سټاپ پوری ستاسو لم لیټ نه کوي نو الحمدلله زه ډیر زیات مطمئن یم او تاسو کتون کې تم دا وایم چې د اس کنستراکشن کو تاسو خپل کنستراکشن کوي نو خدمات یې والی ډیر مننه خوشاله شي رفیق بھائی خوشاله شي انور سید بھائی سم یو خبر خیر دی جلال الحمدلله خیر ها رفیق بھائی موجود دی بلا پروجیکټ تاسو موږ وزټ کړی غالبا 20 22 ویډیوګانې په دې کال کې موږ کړی دا پروجیکټ نن کسٹمر په خپل موجود دی ورسیز هم دی دا پروجیکټ تاسو ته حواله کړ دوباره اګریمنت هم د مجبور شو چې تاسو باره کې چې دوی کوم خبره وکړي نو دی باندې مختصر رڼا واچوي دغه کتونکو ته جلال احمد خو مزید خبر ته زم ضرورت پاتې نشي د یو خانزه یو جهان مننه کوم ډیره شکریا ادا کوم چې دوی هغه خبره چې هغه دوی وکړي جلال عموما کته وګوره زمونږ په تاسو د کیمرې پر اړه باندې زمونږ د یو आवाज دی زمونږ مقصد څه دی پیسې ګټل نه دي دایره خبره ده ضرورت دی امنګ لګیو مونږ یو پہچان یو نوم لګیو هر کله چې ته یو پہچان یو نوم لګی ته بیا ډیره گزاره کې د معاشره په مارکیټ په لیول باندې بځي او کو نه مونږ صرف پیسې دغه کو ان شاء الله بیا به مزید ممکن ده یا کال یا یو نیم کال بس بیا به خبره ختمي خو چې کله ز خپل منزل جوړوم زما منزل د مخدن منزل ته ځان رسوم جهاله مته بده کې هر قسم مشکلات راځي د کنستراکشن د پیسو په لحاظ د مارکیټ په لحاظ ز بزانه منزل ته رسوم زما منزل د مخدا از روانم ان شاء الله زما چې کوم خپل لغه د مخ روانم نو د دوی
دوی کار مو کو دوی خو خپل د بار پاتې کیږي کم کنسټرکشن په څه طریقه کیږي کالم په څه طریقه کیږي لاندې د ګراوند نواله داس سلور منځه د جاله ګراوند پست ترل فور د ټیم کې په سلورم باندې ولاړ یو نو د کتونکو چې په بیک سټ باندې کم ښکاري دا دوی زموږ نه مطمئن شو دا غیر دا غټه نه خده کنه جلاله چې رفیق به زمانه مطمئن نه زما په سټیل نو مطمئنه په خخته نو په کرش په کنکریټ په سټاپ په یو ماشين د زما مطمئن د مال بیا ولې A to Z پر نشنکار بل اګریمنت ما سره کو خو دوی زمانه مطمئن دي کنه غټه نه خده دا مومن کته وګوره اخر کې مالک او ټیکدار په جګړې یا د سیوشي په نیمه کې مالک غریب ته ټیکدار کار پری دي نو هغه بیا بل کسره وي بل وته داغه نه هاي لیول کار وي دا خو د بل کار دی د څه کړي مالک ذهني ډیر زیات دغه شي تاسو یو خبره کومه جلال بھائی تاسو زه د بارمل خبره کوم بارمل کې چې الته کې څومره امپلوي کنه هغه د یوې کمپنۍ د انډر نه کار لاندې کار کوي کنه دغه د امپلویمنت ویزي چونکه دلته په پاکستان کې خو ته ویزه چاله ورکول نه شخور دي لوکل خلک دي نو دا یو خبره زه ستاسو کتونکو ته بیا کوم زه ورسیز لکه د یوشتو کالو هغه تجربه چې لرم د چې کم دم دورهای په د خپل سټاپ باندې والدي چې لکه د کال مخکې زرالمه د سره کم سټاپو بغیر ویزوي بغیر کفالت هم هغه سټاپو نن یو کال بعد زینه مکنه هغه سټاپ موجود او هغه سټاپ موجود دی نو د دینه یو خبره ثابتېږي چې د دې خلکو خو به ضرورتونه می نو دا خپل چې د سره د څومره ورکران دي ته امن په ټیم باندې پیمنټ کوي ځکه چې کسان ما سره دلته کې راځي ټول خوشاله دي نو د کامیابی رازم دا دی الله دې ولا نور کامیابی ورکړي د نور خلکو الله دې ولا نور کامیابی ورکړي ځکه چې په دې پسمانده علاقه کې زه په خپل جلال بھائی کاروبار کوم زما سره دنیا کسان کار کوي او زاغه خلک په معاشره کې ډیر زیات خوخه چې کم خلک په معاشره کې خیر خوخه ځکه چې نن سبا کوم د منګای ته وګورو د تکلیفاتو ته وګورو په دې ملک زمونږ روان دي کنه او په دې پسمانده علاقه کې یو داسې ځوان راچوي چې هغه ځان سره سل کسانو یو نیم سل کسانو هغه له روزګار ورکي نو زه په دې خبره باندې ته سپیشل داد ورکوم تاسو د شیشې په توسط باندې او الله تعالی دې د ډیر جون ورکي او تاسو یو خبر وکړه ډیره قیمتي چې لکه پیسې خو اسم سړی ګټي کنه خو چې د پیسې سره کله خدمت ورسره شي کنه نو به کې اخلاص راشي او په کم کار کې چې اخلاص نو باغی باندې الله خوشاليږي او دا د خلکو د دې علاقې د پاره خیر خوري ما تاسو ویل کنه چې دا کسان د نن یو نیم کال مخکې ما کتلی و نن وسره بیا ورسدي نو په دې خبره باندې ځان ورسېدله شاباشه ورکوم چې دا د غریب خلکو سره د کومک کوي کنه دا زمونږ د پاره خیر دی زما د پیسې نیمه په مهنت ګټلې دي په دې کې دیونی مسلو خلکو کورونو ته خیر لاړو دا زما لپاره خوشاله خبره ده کنه د هسپتال په دې کې به خیر راسي په دې کې د پسینه شامل ده د مزدورانو شامل ده نو د دې الله تعالی موږ لاجرونه ارسل الله کوي نو تاسو ډیره مهرباني او ان شاء الله تعالی الله تعالی دې موږ له نور داسې وسره کې چې د علاقې ته خیر راوړو زما په مستقبل کې ډیر څه ارادي دي چې زه د تخبه خلکو له روزګار ورکم د تخبه خلکو له همداسې پروجیکټ راوړم څنګه چې RMC مې راوړو ډیر مننه خوشاله شنو ورسید به سبا کې وای نو بس ان شاء الله نور خدا ته مې رفیق بھائی خبره چې کمی خو دی وکړي خو مستاسو د کیمرې پرانا باندې به ان شاء الله د سلور میاشتې بعد دا موږ د کتونکو ته خایو چې دا په ضلع مردان باندې یو خو جاله دی د پرن الیویشن تاسو وګوره ان شاء الله د اسلام آباد الیویشن د جما جوړ کو او دوی ته مور کو دا به د سوینده سو به یدلی می ان شاء الله د سی بنې دا یو ماډرن دی او دا به تاسو د دې کیمرې پرانا چې دا تیار کم نه خیره نو دا به تاسو وینئ ان شاء الله ډیر مننه انور سید به موږ تاسو د پاره دعاګوي تاسو یو ښه کار کوي او د خیر ښېګړې کار خوروي تاسو سره تړلي په سونو خلک هم پاتې شي دا وی چولي تاسو د برکته چلیږي نو موږ هم تاسو د پاره دعاګوي چې تاسو د کمپنی دی الله دغه شان قائم او دایمن لري اس کنستراکشن کمپنی دا یو نوم دی اعتماد دی یو برانډ دی دا تل سنور له بلکې د شلو کالو مهنت چې دی ورځ ته انور سید به راورسېدو او روان دی مخکې په وړاندې زینو موږ هم دعاګوي دغه قوم دغه ولس او اخر کې دغه میسج ورکوم ورسیزو ته چې رفیق حسن به کوم میسج تاسو د پاره در کو بل دغه وګورئ او خپل فیصله په خپل وکړئ او انور سید به سره کنټیکټ وکړئ د خپل تعمیراتي کارونو د پاره 0345 80 530 تخبه کې په ملکان روډ په تورو پلازا په سیکنډ فلور باندې ښکارا د دوی اپسته الته عمراتله شي وزټ کولای شي بل خبره ده چې نقشه به هم تاسو ته پری اپ کاست جوړیږي چې سو پورې تاسو مطمئن شئ نه تاسو ته نقشه چینج کیږي نور کمپنیان به تاسو نه باقاعده د چارج ځخلی هدل ته تاسو ته دغه سرویس پری اپ کاست ملاويږي نو ان شاء الله وختن په وختن برازو څومره د دوی کنستراکشن تعمیراتي کارونه روان دي دا به تاسو ته د ډیلی خبر د لارې مخامخ کو تر هغه پورې خپل کوربه جلال صاحب له اجازه ورکړي خادباد او بریالي وسي د الله فهم